بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو اختر مبارک شه او د اختر مبارکي ورکول پکاري فتاوی شامی او المصنف صوابه یو بل توی چې مبارک شه دم وایو کال د مبارک شه نوې یا شمسی یا قمری اسلامی یا شمسی یا جمعه مبارک دا نشته. نن جمعه مبارک رز ده نو دا خبره ټیک ده. تا ته مبارک شه ربیع الاول یا نوې کال نوې میاشت فلان دا قرآن حدیث کې نشته، بلکې قرآن حدیث کې څه شته هغې باندې عمل نه کوو چې نوې میاشت چاہے د کال وي د نوې کال یا هر یو نوې میاشت دي. اللهم اهله علينا باليمن والایمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله. دا وایي اخو وایو نه او یادویم نه، خو چې کوم بدعاتي رسم و رواج بس په هغې ټول چلیږي. نو بهرحال عید مبارک ویل، خو دا عید مبارک کول د اختر مانځه نه پس فوراً او دک سنت ګڼل دا بدعت دی نه. که سنت یې ونه ګڼو څوک یې جماعت کې وکړي، څوک یې بهر وکړي، څوک یې کورونو کې وکړي، نو بیا جایز دی. سورہ فتح تفسیر روح المعانی ای کہتے جواز مروی دے نو ٹک دے، خو زه علما خاص کې جماعت کې بکو. بیا د اختر مبارکه سنت طریقه هم دا ده که نه، یا چې معانقه کوه دې کې مونږ غلطه کوه، جماعت کې شور جوړ کو بده خبره ده. یو بل زور نه ورکو دا هم نشته، زور نه چې یو بل ورکو. دې کې واجبه نقطه تاسو ته وایم چې المعانقه، معانقه معنی دا د عنق نه ده، جس طرح اپلیکیشن د اپلائی نه ہوتا ده. عنق معنی دا سٹ، نو سٹ بسٹ سره جنگه دا سنت عمل ده. عرب دا سے کوي، موږ دا سے نه کوو. عربی کې مو دا وي او په اردو کې دا څه وي ګلې ملنا، ګلې ملنا. پښتو کې مو ته وي غاړه ولا ورکړه. نو پښتو عربي او اردو ټولو کې ګلې ملنا دا سنه. دا یو بل چې 1903 پیری کو 3 پیری هم نشته، یو بل دباول دا هم نشته. ها دا شته چې غاړه مې لو کړه او سینه مې لو شو، ندیم بعض روایت کې گنجائش شته، خدا هم چې کومه طریقه کوو نو دا مناسب نه ده. بعض وخت یو کس دړه تکلیف وي هغه ته هغه لږ زور ورکو نو دې سره مرګونه هم واقع شوي دي. ګوره سنت طریقه کې فایده وي. دغه شانه د اختر په ورځ چې مونږ چا کره لاړ شو او هغه ته مړي را یاد کو چې فلانې مړ شوی دی، که اوس ونه سونه به ښه وه، ای په ژړا شي، دا ګناه ده او بدعت دی. لا حداد بعد 3 ایام، د 3 ورځو نه پس غم مناول دا نشته. لا حداد بعد 3 ایام. نو خیرات چې ته کې نه خو شپېته کاله پس هم کولی شو، 13 دی پس هم کولی شي، رز بوله نه خاص کې. او په اختر کې وړوکې اختر کې په اله به راځئ جومات ته چې څه خوږ شي وخورئ، سنت عمل دی. بیا جومات ته راشئ. نبي علیه السلام به کجورې خوړې 3 و څونه چې خورئ ناتکې. او په غټ اختر کې که ته قرباني کوې نو اله خوراک مه کوه، جومات ته لاړ شه چې مونځو کې بیا واپس راشه او بیا څه وکړه هغه څیز چې غوښه کې زر پخېږي نه هغې اهتمام وکړه، هغې څه وکړه اهتمام وکړه. الله دې موږ ته سمه نصیب وګرځوي، د هغې اهتمام وکړه. بله خبره دا ده که څوک قرباني نه کوي نو خوراک کولی شي، یا چا شکر دی او قرباني کوي نو ړی غواړي خوراک نه کولی شي، ګناه نشته. خو دا ویل غلط ته چې جي غټ اختر پر ورځ نیمه روژه وي، دا ویل بدعت دی، غلط دی، ځکه چې روژه نشته. د اختر پر ورځ به د شیطان روژه وي، بالکل دې ته روژه ویل ټیک نه دی. د اختر پر ورځ وړوکې اختر کې او لوی اختر کې چې راځئ په یو لار، چې ځئ نو په بله لار، راځئ په یو لار او چې ځئ نو په بله لار. وړوکې اختر کې الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، دا په مزه مزه ویله. او په غټ اختر کې
په تیزه تیزه ویل او شرمېدل نه، موږ شرمېږو په لبیک باندې او په تکبیر باندې. صحابه و دا بازارونو کې وي، سعودي کې خو په سپیکرو باندې لګېدلي بازارونو کې، داسې ویل پکار دي. د دې اهتمام چې دی نه هغه پکار دی. الله دې موږ ته سمج نصیب وګرځوي. بله خبره دا ده چې د اختر پر ورځ موږ یو غټه غلطي کوو. اختر څه سره وکړو؟ جماعت سره. جومات ډک وي، جومات ډک وي، خو ماسپښین مانځه کې بیا خلک نه. 50 اختره که یو ځای شي، 50 اختره که یو ځای شي، یو د ماسپښین مونځ ته نشي رسېدی. موږ سستي کوو. الله دې موږ ته سمج نصیب وګرځوي. نو د روجو ترتیب ولې خراب شي؟ د هغې وجه دی چې د اختر پر ورځ په مېلمنو او په خوراکونو شو. نو ځکه زموږ نه مطلب دی چې ماسپښین مونځ هم لاړ شي، د شپې ناوخته پورې اخوا دېخوا ګرځو، د شپې بازار ته تلل مناسب نه دي. نو مطلب چې هغه ټول زموږ ترتیب خراب شي. نو اوس نه اراده وکړئ چې انشاءالله د اختر پر ورځ 5 وخته مونځ په شان د اختر د مونځ او د رمضان پابندۍ سره به کوو، او زر به وده کېږو او زر به پاسو. دې ته لیلة الجایز هم وایي، د انعام شپه. دې کې تهجد ثواب ډېر زیات دی، خو موږ دې کې سستي کوو. بهرحال د اختر نه پس شپږ روجې دي. من اتبع 6 من شوال بعد رمضان کان کصیام الدهر او کما قال. نبی علیہ السلام فرمایي چې چا شپږ روجې د شوال ونیولې لکه چې د پوره جون روجې نیولې، دونه ثواب دا ونیسئ. دې کې اساني وغوره، شروع کې نیسئ، آخره کې نیسئ، منځ کې نیسئ، دو یو نیسئ، ټوله میاشت کې پوره کې. نو دا جایز دی او د اجر او ثواب چې دی نو هغه ډېر زیات دی. بله خبره دا ده چې د اختر پر ورځ د ګناه نه ځان وساتئ. اختر دی نو دا خو د شریعت اختر دی، د قرآن او حدیث اختر دی، د هندوانو سیکانو خو نه دی، د مسلمانانو اختر دی. نو دا به د اسلام مطابق تیرو. کمرې ته لړی سیل یو ځای ته بل ځای ته، نو هلته هم د جماعت اهتمام کوئ او د ګناه نه ځان بچ کړئ. دا نه چې اختر دی موږ پکې ګناهونه وکړو، خدای پاک خفه کړو، تاسې کار به نه کوئ. بله خبره دا ده چې د ګناهونو د وجې پریشانۍ راځي، د ګناهونو د وجې پریشانۍ راځي. نو په اختر کې هم ګناه نه کوو او رمضان کې څنګه موږ پاک صاف ژوند تېرو، همیشې دپاره د ګناه نه ځان ساتو. انسان نه غلطي کیږي، گناہ کیږي. شاعر وایي داغ داغ مت کو سب داغدار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے. د ګناهونو وجې به خلک جهنم ته نه ځي، بیا به خو ټوله دنیا ځي، څوک به هم نه پاتې کېږي. زه ټول امامان عالمان موږ ولې موږ انسانان یو، موږ سره نفس شیطان دی، موږ نه غلطۍ کېږي. د الله نه معافي غواړو. د چا نیکۍ چې 51% 51 ابه جنت ته ځي. شرط دا دی چې هغه کې شرک نه، او غټ شرط دا دی چې د الله فضل وي. د الله فضل د شرک نه به ځان وساتئ. که شرک وي د نبي علیه السلام شفاعت نه ملاویږي. ان لكل نبي دعوة مستجابة. د هر یو نبی یو دعا قبلیږي. فتعجل كل نبي دعوته. هر یو نبی هغه دعا وکړه او فارغ شو، دعا یې قبوله شوه. نبی علیہ السلام فرمائی زنگ نبی آقائے دو جہان سردار وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ما غدوان نه کړې، ځان سره مې پټه ایښې ده، د قیامت پر به راپاسم او دعا به هغې وخت کې زه کوم چې یا الله د هر نبي دعا قبوله شوې ده، زما خو دعا پاتې ده. نو چې زما دعا پاتې ده نو یا الله اوس هغه دعا زه کوم. فهي نائله لا محاله. هر چاته به زما دا دعا رسی مسلمانانو کې، خو من لا یشرک بالله شیئا. شرط دا دی چې د هغه په عقیده کې شرک نه وي، الله به د نبي علیه السلام شفاعت هغه ته ملاویږي.
شرک نه ځان وساته. کله نبی علیہ السلام شفاعت باندې ملوي عقیدیم ټیک کې. نبی علیہ السلام دیار لسکاله په عقیده مهنت کړی دی. دیار لسکاله په عقیده مهنت کړی دی. موږ کو اخره کې راغلی دی. روزه حج زکات دا خو مدینه کې دا راغلی دي. ټول مهنت په عقیده شوی دی. عقیده شرک سے پاک، عمل بدعت اور غلط رسم و رواج سے پاک. اوس که تا کې دوه خبرې وي که نه تا کې شرک نشته. د نبي علیہ السلام دعا به تا ته ملاویږي، شفاعتي لأهل الکبائر. زما شفاعت د هغې کسانو دپاره دی چانه چې غټې غټې ګناه کبیرې شوي وي. زه به یې لپاره شفاعت کوم. دا بخاري حدیث دی او ډېر د خوشحالۍ حدیث دی. ټول حدیثونو کې زما دا ډېر خوښ دی ځکه چې یېرېږو د جهنم مستحق نه شو. زه نبي علیہ السلام به موږ شفاعت وکړي انشاءالله. اللہ اکبر. دا اللہ فضل د نبی علیہ السلام شفاعت 51% نیکیاں. اچھا 40-30% نیکیاں نہیں ہو گیر شو خو نبی علیہ السلام شفاعت ہوتا ملاویږي انشاءالله. خوشحاله شه. شرط من لا یشرک بالله، شرک پنه کړ. رواه البخاری او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. او شرک سے تو داغه نه ځان بچ کې. نمبر 1 عبادت د الله د پاره. سجده او طواف عبادت ته تا د الله د پاره. طواف د الله د کور بکې، سجده الله ته بکې. که بت ته، انسان ته، جمدی ته، مړي ته، قبر ته تا طواف وکړو، سجده دې وکړه، بیا تا شرک وکړه. نبی علیہ السلام شفاعت په نه ملاوي. او دویم چیز بزرګانو ته موږ आवाज کوو، اے ابو بکر ته مشکل کشا ہے، اے عثمانه زما دا کشته رو باسه ډوبه شوې ده، اے عمره ته اولاد راکا. دا موږ بزرګانو ته आवाज کوو. نو جواب دا دی چې کله ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم اجمعین، عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه، علی حجویری داتا گنج بخش رحمت الله علیه، کله چې دا بزرګان نو دا زنګ د سر تاجونه دي. دینه مخکې حاجت روا څوک الله، مشکل کشا څوک الله، اولاد به چا ورکو الله، کشته به چا راخېجوله الله، نظام چا چلو الله. نو کله چې دا بزرګان رالیله نو دا الله چوټي شوه؟ نه، مشکل کشا د الله ذات دی. مشکل کشا هغه ته وایي حقیقتاً چې هغه باندې مشکل نه راځي او نه پرې راتلی شي، هغه ته وایي مشکل کشا، هغه الله دی. حضرت عمر شهید نشو، عثمان شهید نشو، علی شهید نشو، حسین شهید نشو رضی الله عنهم اجمعین. د حسن حسین علی ټول خاندان اکثریت شهیدان نشو، زخمونه ورته نه لګېدل. نو په هغې باندې خپله تکلیفونه راغلي دي. مشکل کشا هغه ذات دی چې آدم علیه السلام ورته آواز کړی دی چې مشکل دی. الله اکبر. ربنا ظلمنا انفسنا. مشکل کشا هغه ذات دی چې نوح علیہ السلام ورته آواز کړی ډېر تنګ یم د مشرکینو نه، رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. مشکل کشا هغه ذات دی چې ابراهیم علیہ السلام ورته آواز کړی دی، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی. مشکل کشا هغه ذات دی چې موسی علیہ السلام ورته آواز کړی دی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مشکل کشا هغه ذات دی چې حضرت ایوب علیہ السلام بیمار دی، هغه ورته آواز کړی دی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ما تکلیف دی یال. مشکل کشا هغه ذات دی چې حضرت عیسی علیہ السلام ورته آواز کړی دی، ربنا انزل علینا مائدة من السماء. الله اکبر. مشکل کشا هغه ذات دی چې محمد مصطفی ورته آواز کړی دی، ربی زدنی علما. یا الله زما په فهم کې اضافه وکړي.
نو مونږ ته د نبی له سلام شفاعت ملایويږي کوم کې شرک نوي نو اعلی کوم کې شرک نوي نو اعلی او دا الله فضل ضروري دی دا غینه پس شرک نه ځان ساتل او بلا خبره 51% نه کیه او که 51% نه کې کمی د نبی له سلام شفاعت پراته ان شاء الله ملایوي نو کته نبی له سلام شفاعت غواړي نو دوه خبرې ځان کې پیدا کا نمبر 1 عبادت د الله د پاره دویم چې کله مواز کې یا الله زما د فلانه مسله حل کې بس الله نه بغواړي دلته بعضی ملګری په یو مسله نه پوهیږي نو سوال مو کوي چې مونږ خو د مور نه وبغواړو د خزنه د ماشوم نه دا خو شرک شو چې د غیر الله نه مدد وغوښته د دې جواب دا دی چې ګوره د اسباب تحت د غیر الله نه مدد اغشتل جائز دي سنت دي ثابت دي او براکا چیرا کا روټه را پخه کا راشه ما سره یو ځای دیوال وو قران کې دي کنه اعینونی علی قوه ذوالقرنین وی راځي دیوال وو یاجوج ماجوج ته زما مدد وکړي نو اسباب تحت مدد دا سنت ته او ټیک دي اسباب تحت خو دا غینه بوجود مونږ به یقین د الله په ذات کوم یعنی کوم چا نو بو غوخته او به د الله دی دا کس الله پیدا کړی دی زم الله پیدا کړم او د هر څه کې موږ الله ته محتاج یو دانیت پکې مسبب الاسباب الله دې موږ ته سم نصیب وګرځي دا ودرو